حدیث کې څنګه راغلی دی د دعا چې ده دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی اصل دی اصل مخ العباده دعا دا د ټولو عبادتونو مغز دی او دعا کله قبلیږي کله چې یو انسان یو مسلمان هغه ځان د حرامو نه ساتلی دغه دعا به قبلیږي ځکه حرامو سره یو عبادت هم نه قبلیږي نو دعا هم نه قبلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام د خوراک چې کوم ذریعه ده هغه د حرام یعنی دی چې کوم څه خوري هغه له د حرامو طرف نه راځي او له د ناجایزو طرف نه راځي سود کوي په سود باندې ګټي او د هغې نه خوراک کوي او بیا دعاګانې غواړي رشوت اخلي د هغې نه ورله ګټه راځي د هغې نه خوراک کوي دوکه کوي ملاوټ کوي د دروغو په قسمونو باندې ګټې کوي او په پردو جایدادونو او پردو څیزونو باندې دی قابض دی قبضه کوونکی دی غصب دی ورسره د غصب ځمکې دي ورسره د دغې نه د د خوراک ذریعه ده ومشربه حرام او د ده څکلم هغه د حرامو د طرفه دي کوم اوبه چې دی څکي هغه د حرامو نه راغلی دي مثال په طور باندې دا کوم ځای کې چې د کوې ویستې دی دا ځای د ده نه دی دا یې چا نه قبضه کړی دی داسې نور مثالونه وملبسه حرام او د ده د اغوستلم د حرام دا په کومه جامه کې چې دی الله ته ولاړ دی دا په کوم لباس کې چې دی الله ته ولاړ دی د ده دا جامه چې ده دا د حرام ده چې کله دا خبرې معاملات یې ټیک نه دي دعاګانې غواړي سفرې غټې غټې کړي دي او کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فأنا یستجاب لذلک د ده دعا به څنګه قبوله شي